اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن زه ستاسو په مخ کې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د اخلاقو حوالې سره یو حدیث شریف وړاندې کوم. د دې حدیث شریف راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی. مفهوم د دې حدیث شریف داسې دی چې حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم لاسونو مبارکونه نرم ریشم چرې نه دی لیدلی، او ما د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د جسم مبارک نه زیات خوشبودار چرې بل شی نه دی لیدلی. ما 10 کاله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت کړی دی. حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ما ته چرې اف هم نه دی ویلي، او ما چې کم کار هم کړی دی حضور اقدس صلی الله علیه وسلم چرې ما ته داسې نه دی ویلي چې دا کار دی تا ولې وکړو، او چې کم کار ما نه دی کړی د هغې متعلق حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ما ته چرې هم داسې نه دي فرمایلی چې دا کار تا داسې ولې نه وکړو. نو بهرحال دا یو حدیث شریف و. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لاسونو مبارک متعلق فرمایي چې هغه ډېر نرم و، ریشم نه هم نرم و. او دویمه خبره دا کړې ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نه ډېر خوشبو روان. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خادم و. د دې مور حضرت ام سلیم رضی الله تعالی عنها نوم و. حضرت انس رضی الله تعالی عنہ چې کله د 10 کالو شو نو خپل مور د پیغمبر علیه السلام په خدمت کې حاضر کړو او ورته عرض وکړو چې دا ستاسو خدمت دپاره ما راوستی دی، نو دی به تاسو خدمت کوي. چنانچه 10 کالو عمر نه دی تقریبا 10 کاله د پیغمبر علیه السلام خدمت وکړو، یعنی د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم وفات پورې. نو دی د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق بیانوي. فرمایي چې ما 10 کاله د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت وکړو، خو په 10 کالو کې چرې هم داسې نه دي شوي چې ما ته پیغمبر علیه السلام اوف ویلي وي، او داسې هم چرې نه دي شوي چې ما یو کار کړی وي او پیغمبر علیه السلام ما ته دا ویلي وي چې دا کار تا ولې وکړو، یا داسې چې ما یو کار نه دی کړی نو پیغمبر علیه السلام ما ته دا فرمایلی وي چې دا کار تا داسې ولې نه وکړو. دا ګوره ډېره غټه خبره وي چې 10 کالو کې ته یو کس یو خادم نه بې عزته کې، نه هغه ډانټ ډپټ ورته وکړي، او نه د هغې په یو کار باندې د غصې اظهار وکړي چې دا کار تا ولې داسې وکړو یا دې ولې داسې نه وکړو. دا ګوره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو ډېره اعلی نمونه ده. حضرت جنید بغدادي رحمت الله علیه ته یو مرید راغی او تقریبا 15 کاله ورسره تیر کړو. نو هغې نه پس هغه چې روانېدو نو لږ پریشان. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه نه هغې مرید نه تپوس وکړو چې ته خو روانې ولې داسې پریشان شانتې؟ هغه وایي چې حضرت ما تاسو سره 10-15 سال تیر کړل، ما ویل چې ته خو به ډېر لوی بزرګ وي، تا به داسې کرامات وي او کشف وي، نو ما خو ستا نه کرامات ولیدلو نه دې کشف ولیدلو. نو بس زه د دې وجې پریشانۍ کې روان یم چې زما څه مقصد ما ته نشو حاصل، ستا څه کرامات او کشف مې نه ولیدلو. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وفرمایلو چې کشف او کرامات خو خیر، زه دا تپوس کوم چې دا 10-15 سال کې تا زما نه داسې کار ولیدو چې ما کړی وي او شریعت نه خلاف وي، د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طرز عمل نه خلاف وي. نو کس ورته وایي چې نه داسې طرز عمل خو ما ستاسو نه دی لیدلی. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې ته د جنید بغدادي دینه بل غټ کم یو کرامت غواړې چې هغې نه په 10-15 سال کې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم طرز عمل نه خلاف یو کار هم نه کېږي، شریعت نه خلاف په 10-15 سال کې هغه یو کار هم نه کوي. نو بهرحال ګوره د شریعت صحیح تابعداري دغه ده چې د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د طرز عمل مونږ خپل زندګۍ کې راولو. دا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ګمره اخلاقیات وو چې خپل خادم دې په 10 کالو کې
جړکاو کوي نه. نو مونږ ته هم پکار دی چې خپلو ماتحتو سره، خپلو نوکرانو سره، خپلو خادمانو سره مونږ د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم اخلاق اپناو. کو آخر دعوانا الحمدلله.